تفهیم بھائی دې سره زمونږ مسلم لیگ نون د بنګ چې کوم یو مشر دی مشیت الرحمن هغه سره زمونږ ملاقات شوی دی. هغه ډېره غټه انټرویو کوه، هغه آف دی ریکارډ هم ډېرې خبرې وکړې، خو موږ نشو کولی خو چې کوم یې په ریکارډ کړي دي هغه تفهیم بھائی موږ خپل بیا ورته وایو چې کوم رشکه کې چې کوم نظریاتي ورکر کوم ګرینډ اجلاس وشو هغې نه بعد کوم د اہم ترین لیڈر دے سینئر رہنما دے پاکستان مسلم لیگ نون اور ہمیشہ صفا وینا کون والا مشہور دے مشیت الرحمان هغه خپل رایشګاه کې صدای نوشیره کم ټیم دی ایسه مونږ سره خبرو کی او هغه وجوهات مونږ ټیم ته بیان کو. هغه وی چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی دای چې کوم ټیکټ چې تحصیل نظامت ته ورکی نو پای باندې کارکنانو تحفظات اظهارو او یو کارکنانو نه تاسو نو کو د تحصیل نظامت ټیکټ چې دی موروثي سیاست روچت کو او خپل رور ته کور کې ټیکټ ورکو او به آیا داسې کم کې سمالات رالو چې ته پی ډی ایم جماعت چې دی هغه امیدوار ولاړ دی اته نظر انداز کې سایډ ته کې دی او ته پاکستان پیپل پارټي امیدوار ته په حق کې خپل رور کینې او هغه امیدوار په حق کې ته کینې چې کم مانکی شریف سے تعلق ته هغه امیدوار او دغه کورنۍ پسې همیشه اختیار ولی د نوخار عوامو استحصال کونو استحصال کونو الزامات به لګولو او څومره چې نوخار عوام چې سیلاب ځپلي کوم خلک دي هغه سیادت د وطن کار نه محروم شوي دا الزام به اختیار ولی چې کوم ایم پی او هغه په دې پرویز خان په کورنۍ باندې دا لګولو. اوس هماغه د پرویز خټک کورنۍ چې کوم رور دی وراره دی هغه وټاکلو او ته مسلم لیگ نون ورکرانو ته میسج ورکو هدایت ورته ورکو چې تاسو د پرویز خټک په کور کې چې کوم دی وراره دی هغه ته تاسو ووټ ورکوئ. نو دا فیصله مسلم لیگ نون کارکنانو لپاره اس قابل قبول نه ده او مشیت الرحمان تفهیم دا موي چې الزام یې ولګولو چې پاکستان مسلم لیگ ته ډېر اهم رهنما راتلو مونږ سره خبرې هم شوي وي. خان پرویز خان هم یاد کو، دغه شان دی قربان خان هم یاد کو، دغه شان دی لیاقت خټک یاد کو، چېرې مشران هم ورسره رابطې شوي وي، موږ هم ورسره رابطې شوي وي او هغوی په دې باندې اګري شوي وو. خو چونکې اختیار ولی چې و هغه موږ سره رابطه وکړه چې یاره تاسو ما معاملات کې دخل اندازي مه کوئ، دا ما معاملات څوک شاملوم څوک نه شاملوم. نو مشیت الرحمان دا سیوا که چې ډېر اهم هیوی ویټ سیاستدان په پاکستان مسلم لیگ نون کې جوائن کولو ته تیار وو، خو صرف اختیار ولی د مخالفت وکړو دې وجه چې دا هیوی ویټ سیاستدان چې راشي نو بیا پکې ما ځای پکې په مسلم لیگ نون کې ختم شي. نو مسلم لیگ نون ځکه په مخ کې باندې ځي نه. نو مشیت الرحمان چې نن ډېر کلاو خبرې وکړي میډیا سره او لایو کوم چې دي خپل کارکنان دي او نوخار عوام ته مخاطب شو او دا وایي چې مونږ فی الحال میدان کلاو پرېښی دی تحصیل نظامت لپاره مسلم لیگ نون پیپل پارټۍ کم کینډیډیټ خټک نه علاوه چې باقي چا ته غواړي ووټ ورکولی شي. خو مونږ کمیټي چې کوم جوړه ده نو هغه به 24 غنټې کې دننه فیصله کوي او مسلم لیگ نون کارکنانو ته به یو میسج ورکوي چې د امیدوار ته تاسو ووټ ورکوي. خو هغوی دا فیصله چې کوم ده پیپل پارټۍ سره کوم اتحاد کړی دی پاکستان مسلم لیگ نون مقامی ایم پی ای نو آ فیصله دی بالکل ریجیکټ کا. تفهیم دې فیصلې سره یو لویه جټکه ورسېده کوم الاینس شوی دی پاکستان پیپل پارټۍ کوم مسلم لیگ نون کوم الاینس شوی دی دې ته یو جټکه ورسېدله دې ته او هغه خاطر خوا نتایج چې دي یا برآمد کېدو څه امکان نشته دی کوم مقصد دپاره چې دا الاینس پاکستان مسلم لیگ نون کوم نوخار هاوس کې شوی د کوم الاینس چې شوی اتحاد شوی نو هغه اتحاد باندې یو ضرب ولګېدو. د مسلم لیگ نون